ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانانو، نن یو بهترین وظیفې سره ستاسو درون خدمت کې حاضر یم. وظیفه د جمعې د ورځې خاص وظیفه ده، داسې وظیفه ده یقینا چې 100% به الله تعالی ستاسو کار کوي. تقدیر به ژوند به بدلیږي. هر دعا چې تاسو غواړئ هغه دعا به الله جل شانه قبلوي ان شاء الله العزیز. شک شوبه به کې مونږ نه کوو، اخلاص سره او یقین سره یو ورځ دا وظیفه ان شاء الله کوي او یو فیری ان شاء الله کوي. یو فیری کوي ان شاء الله چې تاسو مطمئن یې، تاسو ته الله تعالی د زړه مرادونه پوره کړي. بل دا چې دعاګانې به الله جل شانه تاسو قبول او مقبول کړي. نن د جمعې هغه بزرګ ورځ ده، بیګا الحمدلله الله جل شانه دې په خپل دربار کې قبول کړي. عمره مو کړه او ټولو ته دعاګانې وکړه. ټولو ته چا چې د دعاګانې ویلو په کمنټ کې یا داسې ویلو ټولو ته وکړه. الله جل شانه دغه دعاګانې ستاسو په حق کې قبول او مقبول وګرځولې کړي. محترم مسلمانانو، نن چې کومه وظیفه ده ان شاء الله بهترینه ده، نو دا وظیفه خامخا ده سره وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم مقابل قدر مسلمانانو، درنو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، کو سعودي کې دي، کو دوبۍ کې دي، کو فرانس کې دي، کو قطر کې دي، یا په بهر کنټرۍ کې دي، هر ځای کې چې دی الله جل شانه دې تمام مسافر لړ اوږده زندگی د صحت او عافیت والا ورکړي. تمام مسافر دې الله تعالی خپل کورونو ته، خپل بیانو ته په خیر او عافیت سره واپس کړي. ډېر محترم مسلمانانو، چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د ډیر اسانه وظیفه ده. یو فیری صرف وکړئ او یو صحابي دی هغه فرمایي کنه چې ماته आवाज شو، आवाज غیبانه आवाज چې ته دا الفاظ وایا، د هغې نفس دعا غواړي هغه دعا وغواړه ان شاء الله. چې نو صحابي فرمایي چې ما کله دا आवाज واورېد او دا وظیفه مې یعنی دا دعا مې وویله، د هغې نفس فورا الله تعالی زما دعا او زما حاجت قبول کو. نو تاسو درخواست ان شاء الله چې دا وظیفه وکړئ. ځکه صحابي فرمایي چې ما ته आवाज شو، आवाज راته وشو، الله تعالی د کله چې ما بیا دا وظیفه وکړه کنه نو الله تعالی زما حاجت پوره کړی و. نو هغه وظیفه راته ښیم ان شاء الله اسانه ده، هېڅ پکې ګران نشته. او صحابي نوم هم درته اخلمه. نو دا د قبولیت د دعا د قبولیت او د وظایفو د قبولیت یو بهترینه دغه د جامع دعا ده او اسانه ده. ګوره حضرت سعید بن مسیب رضی الله تعالی فرمایي کنه چې یو فرض په جمعات کې ناسم آرام میکوخه، په جمعات کې ناسم آرام میکو چې اچانک د غیب نه आवाज رااله او आवाज سره رااله، आवाज رااله چې اے صدقه مسیبه ته دا کلمه وایا او بیا د الله تعالی نه کومه دعا غواړي هغه دعا حاجت الله تعالی به فورا قبل. یو فیره صرف ښه چې کله هم تاسو ته حاجت پیښ شي نو دا دعا یو فیره وای ان شاء الله. خو یو فیره هغه یقین غواړي، یقین دا چې ان شاء الله دې سره به الله جل شانه زما حاجت، زما مسله، زما پریشانی، زما دعا دا به الله جل شانه قبل قبل اول ولذات هم چې د الله جل شانه دې نو ان شاء الله دغه طریقې سره به دا وظیفه وکړي. طریقه کار خو بس دغه دی، صحیح شو که نور پکې څه نشته دی. خو تاسو دا سکرین باندې ان شاء الله تاسو دا وظیفه ښکاري. تاسو چې هر کله دعا غواړئ کنه نو بهترینه خبره وګړمانه اداره چې انسان درود شریف وایي. درود شریف الله جل شانه قبول کړي. ور الله تعالی فخفل فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله تعالی او د الله تعالی فرشتي په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې سوی درود وایي. او اے مومنانو تاسو هم په رسول الله مبارک باندې درود وایئ. نو درود چې کومه دعا نه مخکې وروسته ویل شي دغه دعا ډیره د برکت والا وګرځي او دغه دعا ډیره د بهترینه وګرځي او د قبولیت هغه درجه ته الله تعالی ورسي. نو هر کله چې تاسو دعا غواړئ یا حاجت د فاره هر څه د فاره وینو هغه نه مخکې وروسته خامخا درود شریف وایي. خو طریقه یې داسې ده چې جمعې په ورځ څه ټایم ته فارغه شوې نو دا وظیفه وکړه. جمعې په ورځ چې د شپې او د ورځې یا په عامه ورځو کې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یوازې د جمعې په ورځ پورې خاص نه ده، هره ورځ یې کولی شئ. صحیح شو که نه؟ سکرین تاسو ته وظیفه ښکاري. او طریقه یې دغه ده چې دعا کې نو مخکې درود شریف وایه، بیا دا الفاظ وایه اللهم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون. صحیح شو؟ اللهم ان ملیک مقتدر ما تشاء
من أمري يكون فأسعدني في الدارين وكلي ولا تكن علي وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقا اسانه دعا ده. وی فالن فور رحمت الله علیه یو دغه تیر شوی دی کنه بزرګ تیر شوی دی هغه چې کله هم ما به په دې باندې هغه په دې وظیفه باندې یعنی په دې باندې کومه دعا غوښتل ده نو الله جل شانه هغه او ترسوي ده. فالن فور رحمت الله علیه بیا یو بل بزرګ تیر شوی وس تیر شوی دی هدي زمانه کې شل دیر شکاله کېږي د وفات. هغه فرمایي چې کله هم ما د سم مشکل پیښ شوی دی کنه نو دا دعا مې ویلې ده او ما په الله تعالی حاجت پوره کړی دی. نو یو صحابي دی محترم مسلمانانو چې هغه ته په جمعات کې آرام فرمایلو आवाज ته شو چې دا په دې سره بستا حاجت او دعا قبليږي. بل یو دې زمانه یو عاټ عالم تیر شوی دی چې فرمایي چې فلنفوري یعنی ځان ته وایي چې زه بنده عاجز دا کې لیکلي دي چې زه بنده عاجز ما سهم الله تعالی نه مختلف دي وظیفه باندې نو الله تعالی را ترا کړی دي. صحیح شو ان شاء الله تاسو هم نو امیدي مکوئ او په دې وظیفه سره ان شاء الله خپل حاجت د الله جل شانه نه طلب کړئ خپل مسلې طلب کړئ ان شاء الله الله جل شانه یې پوره کوي. موږ هم دعاګانې کوي او الحمدلله موږ هم تاسو ته دعاګانې کوو په اخلاص سره بغیر تاسو د وینا نه چا چې وینا کړی او ته خامخا کو چا چې نم د کړی غوي تم کوخه بغیر لالچ نه بغیر د صدقه نه الله جل شانه خوشاله لاره الله تعالی مو د زړه مرادونه د زړه خواهشات جایز ارمانونه